یو کتاب دی هغه ته ویل کېږي مستدرک. امام حاکم یو کتاب لیکلی دی مستدرک الصحیحین، په هغې کې ډېر په زرګاو احادیث هغه مبارک را جمع کړي دي. نو دا حدیث په مستدرک کې دی، امام حاکم روایت کړی، او که تاسو په خپله باندې دا حدیث سرچ کړئ لاندې ورته امام حاکم لیکلي هذا حدیث صحیح الاسناد، سند په لحاظ باندې دا حدیث بالکل صحیح دی. اور سره دا حدیث امام بیحقی په بیحقی شریف کې دا حدیث مبارک یې روایت کړی دی. دا دوه کتابونه فی الحال حواله در کومه، دا حدیث مبارک واورئ. عمر ابن خطاب نه روایت دی، مراد رسول صلی الله علیه وسلم. عمر ابن خطاب فرمائی د انسان ایمان اور سره تازه کېږي داسې حدیث دی. عمر ابن خطاب فرمائی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک او فرمایل لما اقترف آدم الخطیئه، هغه حدیث الفاظ هم زار توایم چې کله چې آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه په جنت کې په هیر باندې په خطا باندې هغه خطا وشوه، غنم دانه او خړه 100 کاله یا د الله جل جلاله په دربار کې ژړا وکړه. 300 کاله تفسیری کبیر وګوره، تفسیری کبیر هم دا لیکلي 300 کاله خدای پاک جل جلاله په دربار کې ابو البشر آدم علیہ السلام چې ډیر لوی پیغمبر دی، په ظاهر باندې د انسانیت اصل دی، هغه ژړا وکړه. بس خدای پاک جل جلاله دا یاد لرا خپل خوخه یا دا خپل یې حکمت ته فی الحال الله جل جلاله آدم علیہ السلام مبارک په طرف باندې څه توجه ونه فرمایل. حدیث مبارک الفاظ دا دي، دا کوم حدیث چې زار توایم دغه خبر ذکر پیغمبر علیہ السلام په دغه حدیث کې کړه دی. عمر ابن خطاب فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل چې کله آدم علیہ السلام نه په خطا باندې خطائی سهون خطائی وشوه 300 کال ژړا وکړه، رب لا یزال طرف نور ته رحمت توجه ملو نشوه. آدم علیہ السلام مبارک سووي یا ربي اسألك بحق محمد صلی الله علیه وسلم. په دغه حدیث کې بحق نبی نشتا، بحق رسول نشتا، باقاعده د محبوب علیہ السلام نوم آدم علیہ السلام اخیشته، ولی مرستو ودا شیبا او یو شبهرات لشي نبی نه ببل نبی مرادی نه. حدیث الفاظ داری چې الہ العالمین په دربار کې آدم علیہ السلام لاس اوچت کړه، څه فرمای یا ربی ایز ما ربا 300 کاله مارته ژړا وکړه، اوخ کې زما د سترګو نه لاړې دومره اوخ کې چې په ځمکه باندې شینکۍ راوټو کېده 300 کاله ما طرف ته توجه نشوه. نن درنه یا الله د محبوب علیہ السلام مبارک په وسیله باندې بخنه غواړم، بس یا ربی اسألک از ما رب زستانه سوال کړم بحق محمد صلی الله علیه وسلم. چکلی داوی حدیث الفاظ دادی اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام تا فرمائی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، اے آدم علیہ السلام مبارکہ تتس حضور مبارک پیجنے، تیت سے نوم پیجنے، تیت سے کمال پیجنے، اور تا فرمائی الہ العالمین زی پیجنم زما پا بچوں کی بئی، پا انبیاءوں کی بئی، پا سردارانوں کی بئی الہ العالمین چې کله تا ز په خپل دست قدرت باندې جوړ کړم، په ما کې د روح راواچاوه الہ العالمین، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صورت فرمائی ربا زی کله نه پیژنم، زی هغه وخت نه پیژنم چې زه د خپلو لاسو باندې کله جوړ کړم، روح درا کې راواچاوه، په عرش باندې ما وکاته، د عرش پستنو باندې ما وکاته، دا الفاظ لیکلی شوي وو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ربا تخپل نوم سره دومره خو وی چې زم پوهېږم چې په دومره مخلوقاتو کې تخپل نوم سره د هغه چا نوم لیکي چې په مخلوقاتو کې رب ستا ته د ټولو نه زیات محبوبي،
په دغه محمد علیه السلام مبارک باندې بس د نور سوال در نه کوم چې ماته خطا معاف کړه. اوس نقطه دلته ده په حدیث کې کمالی خبره ادا ده، دا اوس یې چېرته بیانو. حدیث مبارک الفاظ ندا را فهمگی الہ العالمین آدم علیہ السلام مبارک تا فرمائی چرا خودی پا صحیح طرف ماندے وسرالے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام تا گورے اور تا فرمائی آدم علیہ السلام مبارکہ خطا را باندے بخی گورا 300 وکالا تیر شو. اللہ خپل خوخه دا خالق و مالک دے سور دوائی خطا را باندے بخی زان را باندے بخی غواړي چې معاف نکړم طریقار ته زه خایم. 300 کاله ستا ژړا ډېره مبارکه ده، ما ته ډېره عزیزه ده، ډېر اوقات یې دی، د هغې 300 کاله ژړام ډېره مرتبه ده. ځان بخې را باندې چې تام وبخم خطام وبخم اور ته فرمایي یا ربي او ځان بخم رب لا یزال چل ورته ښایي. آدم علیه السلام مبارکه ژړا پرېږده، ادعونی بحقه شروع شه د پیغمبر علیه السلام ذکر راته وکړه چې ذکر د وجې نه د وبخم ورته پرېږده ژړا. څوک راته یاد کړه؟ نبی علیه السلام راته یاد کړه د هغه فضیلتونه، د هغه تذکرې، د هغې کما ادعنی وغواړه مانا بحقه بحق د رسول الله باندې. محبوب علیہ السلام راته یاد کړه، ذکر یې راته وکړه، سم دستی دا هر څه معاف کوم دستی. آدم علیہ السلام چې ذکر وکړه د خپل شان مطابق د مصطفیٰ علیہ السلام سورت بقرہ پارہ نمبر 1 تاسو وګورئ. خدای پاک جل جلالہ آیات نازل کا فتاب علی انه هو التواب الرحیم. څنګه چې آدم علیہ السلام 300 کاله د ژړا نه پس الہ العالمین په حضور کې ذکر د شاو کا د مصطفیٰ علیہ السلام یو کا رب ته یا رسول الله یاد کا. قرآن کریم سورت بقرہ کې الله فرمائی فتاب علی، سمدستی اللہ تعالی د اسمان د طرف نه په آدم علیہ السلام مهربانی وکړه، آدم علیہ السلام یا معاف کا د هغه خطا یا معاف کړه. الله فرمائی کدغه ابو البشر تا معافی شوی قسم دی په ذکر د مصطفیٰ علیہ السلام مبارک ورته شوی. اوس خو محدثین خو ډیر اوخیار دی پوی دی. زمونږه بابا آدم علیہ السلام مونږ د هغه اولاد یو. محدثین لاندې لیکلي چې بندگانو چې زمونږه بابا علیہ السلام آدم علیہ السلام الله تعالی هغه خطا چې اجتهادي خطا وا په هیر وا سهون وا هغه د مصطفیٰ علیہ السلام مبارک په ذکر باندې معاف کړه. دینه دا پته ولګیدا چې د آدم علیہ السلام مبارک چې خطا وکړه د آدم علیہ السلام اولاد خطا وکړه ګناه وکړه یو داسې کار وکړه په ځمکه باندې چې هغه نافرمانی. نو په دغه حدیث کې د خراب طرف ته اشاره ده چې څنګه زمونږ آدم علیہ السلام ته خطا په ذکر د مصطفیٰ علیہ السلام باندې معاف وا ختم شوا، ما او تام کو گناہونه او پر رب باندې ځان بخو او گناہونه پر رب باندې معاف کو. نو په څه باندې معاف کږي چې په جان ماس کینو الہ العالمین تا ذکر د مصطفیٰ علیہ السلام وکړو. محدثین فرمای چې بابا آدم علیہ السلام چې څنګه خطا معاف وا یو مؤمن مسلمان به یو گناہ الله تعالی معاف کوي. خامہ